بسم الله الرحمن الرحيم. والعرف الخاص يسمى منقولا اصطلاحيا كاصطلاح النحاة والنظار. مصنف رحمت الله علیہ شروع دے په بیان د اقسام د مفرد کې په اعتبار د وحدت المعنى او په اعتبار د کثرت المعنى سره. نو په وحدت المعنى سره د مفرد د لپاره چې کوم دي درې قسم دي: عالم، متوادی او مشکک. او په اعتبار د کثرت المعنى سره د هغه د لپاره څلور قسمونه دي: مشترک، منقول، حقیقت او څه مجاز. بیا منقول چې کوم دی دا په درې قسمه باندې دی. یو منقول شرعي دی، دویم چې کوم دی منقول له عرف عام دی، او دریم چې کوم دی منقول له عرف خاص دی. نو هر کله چې مصنف رحمت الله علیه د دوه قسمونو د منقول نه فارغ شو، اوس په دریم قسم د منقول کې دا شروع کوي چې هغه منقول له عرف خاص دی. نو دی وی اویل عرف الخاص، یا بناقل چې کوم دی دا به عرف خاص وي. وی که چرته عرف خاص والا ناقل وو نو یسمى منقولا اصطلاحيا، دې ته منقول اصطلاحي وی که اصطلاح النحاة والنظار، لکه اصطلاح د نحویانو او اصطلاح د مناظرې والو. نظار ویل کی چاته؟ مناظرې والو ته. اوس د عرف خاص مثال په اصطلاح د نحاتو کې وی اما اصطلاح النحات فکالفعل. وی هر چې اصطلاح د نحاتو دا نو دا داسې د لکه پشان د فعل باندې. ګوري که تاسو خیالي دا فعل چې کوم دی دا واضح وضع کړی دی د څه دپاره؟ د هغه خبرې دپاره چې دا به صادریږي د فاعل نه. فعل واضح وضع کړی د څه دپاره دی؟ د دې خبرې دپاره چې دا صادریږي د څه نه؟ د فاعل نه. لکه شرب شو، اکل شو، ضرب شو. چلم دی دا خو واضح دی دپاره څه کړی و؟ دا وضع کړی و. ما يدل على الحدث په حدث کوي، دا دلالت کوي. بیا د هغې نه پس کوم دی نحویان لګي شو او هغې دا نقل کو کلمتون تدل على معنى في نفسه مقترن باحد الازمنه الثلاثه. خوشوي دا کم منقول له منقول اصطلاحي. وی فکل فعل لک فعل فانه كان اسما لما صدر عن الفاعل. وی دا فعل چې کوم دی دا نوم دی د هغه څیز د لپاره چې صادریږي د فاعل نه، لکه اکل شو، شرب شو او ضرب شو. او ثم نقله النحات، بیا نقل کو دی لره نحویانو الى کلمه دلت على معنى في نفسه مقترن باحد الازمنه الثلاثه. کوئی بھی کنا. واما اصطلاح النظار، او هر چې اصطلاح د مناظرینو دا وی فقط دوران لکه لفظ د دوران شو. دوران چې کوم دی دا ویل کېږي للحرکت فی السکک، د چڼي تک ته وایي ښه چڼې پیچې دي که نه اوسه کې چې وایي ګرځي ولې پر وړی خدای مو بخا دوران کوي ښه څه کوي للحرکت فی السکک. سکک کوڅې ته وایي ښه سکتون گلیاں. نو په اصطلاح د نحات په اصطلاح د نظارو کې لکه لفظ د دوران دی. وی دا چې کوم دی په اصل وضع کې دا واضح وضع کړی دی د هغه حرکت د لپاره چې کوم په کوڅو کې کېږي. څه کېږي؟ صوفیا چې کوم دی مناظرې والا هغې چې کوم دی لفظ دوران دا استعمالی. وی ترتیب الاثر دا مرتب کول د یو حکم دی. مرتب کول د څه دی؟ د حکم دی، د اثر دی په هغه علت باندې چې هغې دپاره په هغه څیز باندې چې د هغې دپاره صلاحیت د علتیت وي. هغې دپاره څه وي؟ مرتب کول د اثر دی. مرتب کول د څه دی؟ په هغه څیز باندې چې هغې دپاره صلاحیت د څه وي؟ د علتیت وي. پوهېږم خبره؟ هغې دا دوران اوس په دې کې څه کوي؟ دا استعمالی. وی ثم نقله النظار، بیا نقل کړی دی مناظرې والو دی لره
الى ترتیب الاثر دوران غی استعمالی مرتب کولو دا اثر تا علا ما له صلوح العلیت فآغا سیز بانی چی آغا سیز دا پارا صلاحیت دا سوی دا علتیت وی فکم سیز کی چی صلاحیت دا اثر صلاحیت دا علت وی او باغی باندی یو حکم مرتب شی نو مناظری والا اغیتا دوران وی سور دا وی دوران نو ګوري که تاسو خیالي مخکې مونږ ویلو ښا یا به د معناګانو په منځ کې خلل واقع شوی او یا به دغه معناګانو په منځ کې خلل نی واقع شوی که چېرته د معناګانو په منځ کې خلل واقع شوی وو هغه دا دی چې اول د یو معنا دپاره وضع و بیا د بلې معنا دپاره څه دا وضع شوی وو وګې په خبره باندې نو هغې ته مونږ څه ویلي مشترکه ویلي که نه څه ویلي او یا دا دی چې دلته کې به د دې په منځ کې چې کوم دی خلل د نقل دا به واقع شوي هغه دا دی چې ترشوي به استعمال په معنا اوله کې ترشوي استعمال به څه کې په معنا اوله کې نو اوس دلته کې دی وایي که چېرته په معنا اوله کې د استعمال ترک شوی نه او په دې معنا کې څه کېدو استعمالېدو وګه په خبره په اوله معنا کې استعمال ترک نو په دې معنا کې څه کېدو نو د اوله معنا ته حقیقت وای او دویم د چې کوم دی مجاز وای وان لم يترك الاول كشرط نو ترک شوی اولنه بل يستعمل فيه اذان بلکې استعمال دو باغی کې اذان نو يسمى حقیقتا دا څه وای وی ان استعمل فی الاول وی کچر دا استعمال شو په اول کې او دیتا منقولا هم وی ورته وی او مجازا او مجاز ورته وی کچر دا استعمال شو په ثانی کې او دیتا منقول الیه هم وی کل اسد لك لفظ ذا وی فانه وضع اولا وی دا اسد چې کوم دی دا وضع شوی دی اولا د حیوان مفترس لپاره او ثم نقل الى الرجل الشجاع بیا نقل شوی دی هغه بهادر ویل علاقه بینهما د وجد علاقه د دواړو وهي شجاعته فاستعماله في الاول بطريق الحقيقه او في الثاني بطريق المجاز اوس حقیقت ته حقیقت ولې وي مجاز ته مجاز دا ولې وي نو اما الحقيقه فلانها من حق فلان وإذا جاء مأخوذ د دې قول د عربونو چې حق فلان حق وی حق فلان الامر حق فلان نو معنا دا دغه اثبته څه یعنی حق ثابت کو تو حقیقت تم ځکه حقیقت وای چې د دې معنا دا په خپل ځای کې څه ویټینګ وي ها خلک وي ثابت وي او من حققته یا چې کوم دی دا ماخوذ د حققته نه یا فعل لازم نه یا فعل متعدی دی وی حققته اذا كنت منه على يقين دا حققته به هغه وخت کې ویل کېږي چې کله ته د یو کار نه پس باندې په یقین باندې نو دی وی فاذا كان اللفظ مستعملا في موضوعه الاصلي وی لفظ کله استعمالي په هغه دی اصلي کې نو فهو شيء مثبت في مقامه وی دا یو شی دی چې ټینګ دی په خپل او معلوم الدلاله دلاله څه دی دا معلوم دی نو دا چې دلاله مې خو یقیني پیګنه چې دې شي دا معنا ده او اما المجاز وی فلانه ذکا مجاز کم دی دا ماخوذ جاز شی یجوزه جاز شی اذا تعداه کله چې د خپل زینا وړي شي نو دی وی اذا استعمل اللفظ في المعنى المجازي کله چې استعمال شي لفظ په معنا مجازي کې نو فقط جاز مكانه الاول نو د چې کوم دی تجاوز کو د اغذی اولنینا او د غرنګ د موزي اصلینا خوشوي وكل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر مرادف له إن توافق في المعنى ومباين له إن اختلف فيه دلته مصنف رحمت الله علیه یو بل خبره ذکر کړي و یو لفظ په نسبت سره بل لفظ تا یو لفظ په نسبت سره بل لفظ تا یا به دا دواړه لفظونه چې کوم دي دا به متوافقین فی المعنی وي سبي
او یا چې کوم دی دا یو لفظ د بل لفظ سره دا به مختلفي بس کې دا په معنا کې نو که چرته دا الفاظ داسې وو چې دا موافق بس کې دا په معنا کې دې ته مرادف وي ترادف ورته وي او که چرته دا یو لفظ د بل سره په معنا کې مختلف وو نو هغه ته مباین وي نو یو لفظ کله د بل لفظ مرادف وي ترادف پکې وي او کله یو لفظ د بل لفظ سره دا مباین وي وشوي وكل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر وی هر لفظ په نسبت سره لفظ آخر ته مرادف له دی به دغه سوي ان توافقا فی المعنى کچر د دوړ موافق بس کې او مباین له او دا مباین به دغه لفظ سره ان اختلافا فيه کچر د په معنا کې څو دا مختلفو نو دلته کې دی لګي کېږي د دې تقسیم حیثیت درته چې دا تقسیم دا په کم اعتبار باندې دی او مخکې تفسیر دا تقسیم په کم اعتبار باندې وو نو دی وی ما مر من تقسیم اللفظ هغه چې تیر شو د تقسیم د لفظ مفردنا دی او اقسام متعدده وی کان بالقياس الى نفسه دا په نسبت سره ستو ذات مفرد تو یعنی ذات د مفرد دا بکله وحدت المعنى یو کله بسوي کثرت المعنى وی او بالنظر الى نفس معناه او هغه مخکې تقسیم چې کوم دی دا په نظر سره نفس معنا ده ستو دا د مفرد تو او هذا تقسیم اللفظ او دا د مرادف او د مباین تقسیم وی دا تقسیم د لفظ دی خو بالقياس الى غیره من الالفاظ دا په نسبت سره نورو الفاظ ته نو فاللفظ اذا نسبناه الى لفظ اخر وی لفظ کله مونږه د هغه نسبت کو یو بل لفظ ته نو فلا يخلو د لفظ بخارینی اما ان يتوافقا في المعنى یا بدا موافق بس کې اي يكون معناهما واحدا د دوړ معنا بسوي او يختلفا في المعنى یا چې کوم دی د دوړ مختلفي بس کې اي يكون لاحدهما معنى د یو د پاره به یو معنا وي او للاخر معنى اخر او د بل د پاره به نو فإن كانا متوافقين کچرتا دا دواړه متوافقین بس کې ودغه معنا کې نو فهو مرادف له نو دا لفظ دی بل لپاره څه دی مرادف دی اول لفظان مترادفان او دی الفاظ ته څه ویل کېږي مترادفان ویل کېږي وی اخذا من الترادف وی دا ترادف چې کوم دی دا مترادفان دا ماخوذ د ترادفنا مترادفانی دا ماخوذ څه نه دی او ترادف څه ته ویل کېږي ترادف د ردیف نه دی ښا ترادف څه نه دی او ردیف هغه کس ته ویل کېږي چې تاسو سره د شاته سی وي دا سور وی نو ګوره لفظ یو معنا یو ده او سواری څوک دی دوه دی وی اخذا من الترادف دا اغسطی شوی د سنه د ترادف نه الګا ترادف څه ته وی وی الذي هو ركوب احد خلف اخر وی اغا ناس د یو د شاده بلنا نو کان المعنى مرکوبون معنا چې کوم دی دا سورلیس وا اول لفظان راکبان علیه والفاظ دی باندې سوي دواړه په سواری دي نو فیکونان مترادفین نو دا دوه لفظونه یو بل پسې شو کنه اوس د دې لپاره به مثال سی وی کله لیسی والاسد لکه لیس او څو دوه حیوان مفترس وي سورلی یو ده او سواره وإن كانا مختلفين او کچر دا دوړه مختلفین نو فهو مباين له دا یو لفظ بل لفظ سره دی اول لفظان متباینان او دی لفظان ته څه ویل کېږي متباینان ویل کېږي وې ځکه د مباینت معنا چې کوم دی هغه مفارقت جدائی ده مدام د یو بل نس دی ومتى اختلف المعنى او کله چې معنا مختلف شو لم يكن المركوب واحدا دلته کې سورلې یوا نسو سورلې دوی معناګانې دوی کنه او د هر یو ځان لږه خپل خپل څه سورلې ده نه پويږي سورلې هم دوی او سوارم څه شو دوی نو فيتحقق المفارقه بين اللفظين موجود شو فرق ما بین د سکی اب خپل گاڑی سور شو د خپل گاڑی څه شو دا سور شو نو تفریقه رانه لا وی لتفریقتی وی زکه تفریقه ده بین المرکوبین په ما بین د سکی د مرکوبینو کې چې گاڑی جوړه نو سوار بین سی وی وی کل انسان والفرس لکه انسان او څه فرس انسان ځان لمانه ده فرس ځان لمانه ده
اوس دې لګي کېږي چې خبره کړې ده وای ناطق او فصیح او سیف او صارم سیف او صارم چا ویلي دي چې دا الفاظ مترادفه دي نو دې لګي کېږي یو په ذات واحده دلالت دی او یو په یو معنا باندې څه دی دا دلالت دی چې په یو معنا باندې دلالت کوي دا به مترادف وي او که په یو ذات باندې دلالت کوي دا مترادف دا بنوي وي نو ناطق او فصیح دا چې کوم دی په یو ذات دلالت کوي په یو معنا دلالت دا نه کوي یو سیف او صارم دا په یو ذات دلالت کوي په معنا دلالت نه کوي ښا لکه سیف توري ته وي صارم کټ کوونکی ته وي وشوي ومن الناس من ظن او بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې ګمان کوي چې ان مثل الناطق والفصیح چې په مثل د ناطق او د فصیح او په مثل د سیف او د صارم من الالفاظ المترادفه وې دا څه شي دي ولی الفاظ مترادفه دی ویل صدقهما على ذات واحده وې زګه دا دواړه صادقيږي په څه باندې هو فاسد وېدا فاسد دیخه ځکه ترادف چې کوم دی اتحاد فی المعنى ته ویل کېږي اتحاد په صدق ته نه ویل کېږي ویل ان الترادف هو الاتحاد فی المفهوم ترادف چې کوم دی دا اتحاد دی په مفهوم کې لل اتحاد فی الذات اتحاد فی الذات وی نعم ها دا خبره ټیک ده چې الاتحاد فی الذات اتحاد فی الذات چې کوم دی من لوازم الاتحاد فی المفهوم دا د لوازمو د اتحاد فی المفهوم نه دی چې په معنا کې یو وی نو دې سره دا لازمه ده چې ذات تیم څه وي دا دی یو وی خدا لازمه نه ده چې ذات یو وی نو معنا به څه وي دا به یو وی بدون العکس بغیر دا عکسنا